اصول د تفسیر د باره کې به یو څو خبرې کول غواړو. تفسیر سمانه ده، تفسیر او تاویل کې څه فرق دی، وحی څه ته ویلی شي، تفسیر شروع د کوم ځای نه شوي وغیره وغیره. دا خبرې وکړو اجمالا او بعضی تفصیلا. نن اولنی سبق د تفسیر لغوي اصطلاحي تعریف او دغه ساله موضوع او غرض او تفسیر او تعویل کې څه فرق دی. لغوي معنی د تفسیر، تفسیر د فسرنه ده، باب تفعیل مصدر ده، په معنی د کشف سره ده. په معنی د کشف. او بعض علما فرمایي چې تفسیر ماخوذ ده د التفسیرتن، التفسیرتن. او تفسیرتن معنی ده د مرزونو د معلومولو آله، د بیماریانو د معلومولو آله، لکه د تبې د پاره خپل ترمامیټر، بی پی د پاره خپل، شوګر د پاره خپل. نو دې سره هم انسان ته د قرآنی آیاتونو مراد معلومیږي. تفسیر چې نه وي قرآن په مطلب باندې کوي، نو قرآنی معلوماتو آله چې کوم دي هغه تفسیر دی. او بعض علما فرمایي چې تفسیر دا مقلوب دی، اصل کې دا د سفر نه دی. تفسیر لفظ مقلوب دی د سفر نه، او سفر وضاحت ته ویلی شي. لکه عرب وای اسفر الصبح، سبا خو واضح شو. لکه امام صاحب مستک هم دا دی چې سبا مونږ به چې خرنا راوخی چې کېږي. نو تفسیر د سفر نه دی، او سفر چې کوم دی وضاحت ته ویلی شي. البته د تفسیر د فسر او د سفر منځ کې فرق شته او کنشته. نو علما فرمایي چې دې کې لږ فرق دی. تفسیر وضاحت ته ویلی شي، سفر وضاحت ته ویلی شي، دوه کې څه شی دی معمولی غوندې فرق دی. تفسیر چې کوم د فسر نه دی دا د معقولات وضاحت ته ویلی شي. او سفر چې کوم دی د اعیان او د ذواتو وضاحت معنی دلالت کوي. سفر د ذواتو او اعیان په اشیاء په وضاحت دلالت کوي، او فسر چې کوم دی د معقولات په وضاحت معنی دلالت کوي. نو یو د معقولات سره تعلق شو او بل ته ذوات سره. دا وضاحت ته ویل شي، یو شی وضاحت کې بل شي وضاحت. دا لغوي معنا د تفسیر.